یو خو د غټ الزام دا و طرف قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب باندې، حالانکه مولانا فضل الرحمن صاحب د شخصي هم او اجتماعي هم د دغه قسم مناظرو نه منع کړی دی. تاسو وایئ چې هغه تایید کړي او هغه وله کتاب ولي او هغه وله په شا دغه ورکوي. یو منټ. دویمه خبره دا ده چې ستاسو په ټول اشاعت کې داسې ماته یو کس وښیي لکه څنګه چې په دې مناظرو په دې حالت کې مونږ مخالفت کړې ده دې کسانو چې ستا چا دغه شان خلاف کړی. که کنزل هغې کول موږ خو مخکې راپاڅېدو، د هغې مخنیوی هم کړی دی. ستاسو طرف نه اشاعت دا اړخه تاسو کنزل کړي دي، سخت کلامي هم کړې ده، سختي هم کړې ده. څوک راپاڅېدلی په دې اشاعت کې دونه یو محقق عالم نشته چې راپاڅي او هغې ته ووایي چې دا طریقه دا ستاسو ټیک نه ده. تاسو د کم عالم ویلي؟ تاسو په دې اشاعت کې یو کس ما ته وښایه که نه. بل تاسو چې ما د پی ټي آی خبره وکړه دا مې دې دپاره وکړه چې یو کس به ستاسو په سټیج باندې ودرېږي، د دې مطلب نه دی چې د هغې نظریه، د هغې سوچ او د هغې عقیده ستاسو ده. داسې که تاسو وایئ چې یاره دی راغلی دی د جمعیت په سټیج باندې یا د جمعیت په مدرسه کې بیان کړی دی، نو داسې ستاسو په سټیجونو باندې پی ټي آی والا هم شته، عوام هم شته، د هغې عقیده، نظریه، د هغې هر څه خو دنیا ته معلوم دي. لہذا دا خبره غلطه راغسته په دغه کې په خپله ته وضاحت کوي چې هغه وایي چې زه د سره جمعیتي یم نه، زما خپل جماعت شته، زما خپل دغه دی. او دا د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم اصول هم دا دي چې د یو سړي خپل جماعت وي، بل جماعت کې هغه دغه دلیل کې دا وایي که نه هغه بل دې جماعت کې ځان نشي شاملولی. لہذا دا خبره سوچ غلطه ده، سروپ غلطه ده چې ته یاره دا د جمعیت کس دی او د جمعیت په سټیج باندې راځي، هغه په خپله د برات اعلان کوي، تا په خپله ویلي چې دا د جمعیت کس نه دی، د هغه کشران بیا ته څنګه په جمعیت کې منې او ته د یو کس د وجه نه ټول مشایخ ولې کنځي، ټولو ته بد رد ولې وایي. او که ته وایې چې یاره د ساجد خان نقشبندي په وجه هغه کوم کتاب چې لیکلی چې ته زما مخالفت کوې نو ته د هغې ولې نه کوې، نو د هغې مخالفت موږ کړی که نه، موږ ورسره مناظره تیاره کړې ده، موږ ورغلي ټول کلی را اوښی دی. نو کوم حکم چې د ساجد خان دی هغه د دم دی که نه، هغه حکم ښکاره دی او زمونږ او د دوی. خو تاسو خپل موقف ظاهر کوئ، خپل موقف خپل ظاهر کوئ. تاسو موږ ته موږ حکم لګو، دا حکم بعیده نه ده. زه حکم وایم ما ته غوږ کېده مولوي صاحب، تاسو چې د ساجد خان نقشبندي کم تایید کړی دی، ستاسو تایید ولې هم نه دی کړی. وحید الله وحدان صاحب کلیپونه به موجود دي، هغه ویلي چې دا یو محقق عالم دی او ته زما ورسره نور مخالفت دی، زه ورته کافر هم وایم. ټیک ده چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د عقیدې نه کم کس خلاف وي او ته دغه په سب کې ودرېږې، دغه تایید کې، په دغه تحقیق او هغه ته محقق وی، څه شی زمونږ په ضد کې، نو دا للهیت دی، دا اخلاص دی. ما ته وایي چې دغه کې للهیت نشته او صرف د هغه سره تعصب کې او په هغه باندې رد کې، دا ستا د عقیدې ستا د نظریې خلاف خبره ده په دې کې. نو په کار خو دا ده چې ته زمونږ سره سب کې ولاړ وي، هغې سره نه وی ولاړ، مونږ سره ولاړې په دې خبره کې د دې تایید کې همدا په ښکار په دې کې وایي خپل وضاحت الحمدلله والصلاة علی رسول الله، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. باز خو د ډېر وخت نه شروع دی او بلال مفتی صاحب الله دې جنتي کا والله تعالی دې زموږ استاد خیر اتفاق نصیب کی. اختلافي مسایل به راځي خو هغه په داسې طریقه باندې چیړو ان شاء الله چې د یو بل تکریم او تعظیم او عزت په دایره کې د رپ د صوت ډیر تیز اوازونه هم زمانه خوښ وجه دی چې د علما د پیغمبرانو وارثان دي، د نبی خواته رپ د صوت سیټ نه دی، نو علما په مخکم سیټ نه ده. نو په ادب کې به یو څو خبرې خیر دی وکړو. روح الله روحاني صاحب هم تاسو سره خبرې وکړلې. د ټولو نه زمونږ استادو چې په میډیا باندې کمې مسلې مختلفې ګرځېدلې وي، نو په هغه مسلو کې مسایل خو ډېر دي، خو یو پکې د ساجد خان نجدي مسله وه او د هغه هم زبردست مفتی عبدالله بلال صاحب یو خبره به ته وښیم، زما د هغه سم ذاتیات نشته دی والله العظیم چې هغه اگر که هر څه کوي که نه، خو زه په دغه عبارت او یو ایمانی غیرت راپورته کړی یم او بیا د خپلو ملګرو نه په دې باندې ته خفه یم چې لکه دا عبارت تاسو ته وروسته پته ولګېدله او بیا یې څوک توثیق کوي، نو هغه که د هغې هر څوک تاسو وایئ چې د دې باندې تاسو حکم ولګوئ نو د امکان الکذب په مسله کې ساجد خان دا خبره کړې ده چې الله تعالی داسې خبرې کوي څنګه چې انسان کوي. په دغه صفحه کې یو دا خبره کړې بعینه لفظ مسبق شته او دا د فقه الاکبر د متن خلاف ده. هلته امام اعظم صاحب وایي چې یتکلم لا کلامنا، کلام کوي زمونږ غوندې کلام نه کوي. دویم یې ویلي دي چې هلته کې وایي انه لیس من اهلک،
ویلته وي چې زما د اهل نه دی والله ته چې ستا د اهل نه وي کلام غیر مطابق للواقع دی نو الله د پاره د صدور الکذب قول کړي نو یو د امکان الکذب یو د صدور الکذب کفر دی امکان الکذب کفر نه دی په دې کې درې ادوار د اختلاف تیر شوی اشاعره ماتوریدی اختلاف تیر شوی دی د فضله خیر آبادی منطقي او د شاه اسماعیل شهید صاحب تیر شوی او بیا د دیوبند او د بریل تیر شوی دا اختلاف راغلی خو په دې کې د کلام نفسي کې موږ سره تلفظ نه کوو کلام نفسي کې ممتنع بالذات دی پاتې شلو کلام لفظي نو په کلام لفظي کې موږ وایو چې کذب ممکن بالذات ممتنع بالغیر دی ساجد خان په دغه کتاب کې باقاعده د صدور الکذب قول کړي او اگر چې ما بیا مو کدی ته رجوع کی کتابتي خطا د غلطی را نشوي خیر دی زمونږ ګیله دا وا چې وحید الله قاری صاحب چې سوات والا مولانا صاحب هغه هم د دې موضوع په د اختلاف کې دغه تایید وکړو نو هغه وسوي چې نه زما سره په دې کې مسلک شریک نه دی ملګرتیا مو سره نشته توثیق مو سره نشته زموږ د وحید الله قاری صاحب سلانجه نه بلال مفتی صاحب دویمه تاسو شوي تاسو چې ساجد خان د خبره خطا د کتابونه تاسو در سره دي اوس حکم زما دا دی چې کو د صدور الکذب کول کې بالکل کفر دی کم کسو چې لکه د هغې په دې کتاب کې ذکر شوي دي نو دا صدور الکذب دی په صدور الکذب سره بالکل کافر کېږي سړی اوس که هغې په خپله باندې د اقرار هم سره کوي او په کتاب کې هم لیکلي دي داسې ونه وایي نو بالکل کافر کېږي زما سره خپل ذاتي د هغې سره ما مبحث نه دی کړی د هغې دا کم نه کشران لاندې خبرې کوي باقي پاتې شو تاسو مفتي محمد ندیم محمودي صاحب یادوئ نو د هغې که ستاسو خیال په ابتدا کې مونږ ویل هغه وایي چې ما پې د تقریض کړی خو دا کتاب ما کتلی نه خبر ته وکړه په هغه کې وایي چې دا کتاب ما کتلی دا کتاب دا جلدونه په یو ځل نه دي شایع شوي دا مخکې وروسته شایع شوي دي او د هغه دویمه خبر دا ده چې عبدالرحمن عابد صاحب افاداتو په نوم باندې یو کتاب چاپ کړی مفتی ندیم صاحب داسې نظریه لري په دې کې څنګه چې موږ لرو د امکان الکذب د صدور الکذب قول نشته دا زه تاسو ته بیا ښودلی شم لکه که د دې دا نظریه څنګه چې د ساجد خان ده دا زه ځکه نه وایم چې هلته کې د مفتی ندیم صاحب بل کتاب دی په افاداتو په نوم سره شایع شوی په هغه کې د امکان الکذب څنګه چې زما رایه ده او څنګه چې زه وایم زموږ علما دیوبند وایي داسې هغې رایه راغلي نو په هغې باندې موږ د کفر حکم نشو لګولی او ساجد خان ښه قصدن عمدن وایي نو په دې سره هغه ته نقصان پېښېږي او کفري خبره ده او هغه باندې کفر عاید کېږي صحیح ده مفتی صاحب ګوره خبره دا ده که نه چې رولا مو داسې دا خبره وکړه ول چې یاره موږ د جمعیت کې چې زموږ کوم ملګري وو اسماعیل یا ندیم د هغو خلاف موږ ښه پکلکه کړی دی خو ستا خلاف ستاسو مشرانو کې چا نه دی کړی نو تا خلاف کړی د ندیم مشر خو نه یې که نه ته د ندیم نه اعلی نه ته ادنا یې د ندیم نه په جمعیت کې ستا حیثیت کم دی ندیم چې جمعیت جلسې له ځي نو هغه ته کم خلک پاسي او تا ته څومره خلک پاسي نو ستا انکار او ستا رد په ندیم باندې اثر نه کوي ستا مشران دي پې وکړي زه هم د جمعیت مشران دي تر دغه وکړي بل دا تاسو وایي چې هغه بار بار تاسو ته ویلي چې یاره زه جمعیتۍ نه یم او تا په خپله ویلي چې هغه جمعیت نه انکار کړی دی نو ته یې زموږ پر ویل ته هغه چې هلته ویلو هغه مجبورن ویلو وروسته بیا هغه تاویلات کړي وروسته بیا هغه وایي زه جمعیتی یم وروسته جمعیتیانو سټیټونو ته بیا تللی دی د جمعیتیانو مدرسو ته بیانونه ځي او ستاسو د نظریې ته خو ته دیوبندی وی که نه ندیم دیوبندی دی که نه دی دا راته ووایه دیوبندی دی نو جمعیت ستا هغه عقیدې وده که جدا جدا ده ستا د هغه عقیده زه ندیم دیوبندی ګوره بله خبر تاسو دا غلط بیاني کوئ چې ته دیوبندیانو ته کافر یې دیوبندیانو ته زه کافر نه یم زما دعوه دا ده جمعیت والا دیوبندیانو ته کافر وایي که په دې جمعیت والا دیوبندیانو ته کافر وایي دا زما دعوه شوه په دې باندې ته دغه کا اسماعیل تیار کا بل الله چې علما صاحب ګوره تاسو چې په کومې خبره باندې وي هغه خبره تاسو حذف کوئ د اسماعیل جواب ته ما لول درانه کو 2-3 ټرن کې تا ما دا وایي غوږ کې لږ صبر کا چې تاسو اسماعیل زما سره مناظرې تیاروئ چې اسماعیل په دې ټینګ کې پیزا خرابوي کنځلې کوي د جمعیت سټیج نه د جمعیت یو مشر دوی د زما جمعیتین دی کنه ولې تاسو دغه نه چې دا ستا کس نه دی ته دغه نه څه مجبوري ستا دغه نه څه مجبوري ده داسې څوک شته چې زما د دې مثال په توګه زما یو شاګرد دی ما ته ځان منسوب کوي او زما خلاف کار کوي زه سره پرې رضا نه یم زه سره زه به سبا رات اعلان کوم کنه تاسو سره پر رضا تا ته مال دې خبر جواب راکړي چې اسماعیل کنزل وکي اوس کلیپ راړو ټول د جمعیتیانو مولیانو ته پوسټونه کړي کلیپونه ته په دغه کمنټونو ته لیکلي دي او ماشاءالله زبردست مفتی سی بو الله دې ژوند ساته ته خپل ذهن مې سم د جمعیت عام طور ته سره تایید دي جمعیتو بل دا غو چې دا جدا جماعت ګور دا جدا جماعت نه دی هغه د جمعیت یو شاخ غني او د جمعیت ولدي د پر جوړ کړو چې په څه موږ نه لګي ته بدناميږي موږ لکار کوا چې موږ هم په دې باندې فویګو چې ورور د کم دې سپورټ ملایويږي موږ ال د ورکو چې کوم ځای ته سپورټ ملایږي بل دا چې ساجد خان نقشبندي باندې چې دی ګوره تاسو ته محقق ویل ګوره ما زه خو د سره زی منه ته څنګه هو وحید الله وحدان سیک بوتولي اجوان دی ته د ندیم باره کې داسې د ندیم نه ته داسې وضاحت واخله چې د چې دا کوم عبارت لیکلی دی فدې کې سره زه متفق نه یم
صحیح ده ما چې په تقریض کړی دی عبارت نه خبر نیم دا تاسو اغله اسی تعویلات کوي ندیم په دې تقریض کې لیکل دا کتاب دی اوس راواله ندیم راواله ما سره پروت دی ندیم دا وکیل لک صبر ندیم دا ویل دی وی په دې کتاب زما کلی تور اعتماد دی او ندیم بل خبر دا کړی چې دا محقق ته دا محقق ته په د باندې زما هر اعتماد دی بل کته وي دا انسانان دي دی خلکو دومره پته نه سرپرست خان صفدر سي په سمع الموتا کې لیکلي وسره اخلم چې هغه توسل په درې قسمه تقسیمي چې هغه وي دی قبر ته ودرېږي چې الله دی قبر ول په خاطر باندې زما دا کار وکړه دا جایز دی یا دی قبر والته وي چې ای قبر ولا ته د الله نه وغواړه دا هم جایز دی صرف دا شرک ته چې ته وي چې ای قبر ولا ته مال راکا دا په سمع الموتا کې شته په دې فواید صفدریه کې تفسیر په صفدریه کې دي ته مکروه لیکلي نو اوس هغه باندې خضر سي ماته وي علامه امام اهل سنت علامه خضرات بکروي سي ماته وي چې په دې سړي په توزه ذاتی ځکه نه لګوم چې دې عبارت کې دا خبره ده او په دغه کتاب کې چې کوم دغه درس ریکارډ شوی دی نو په درس کې د په دې نظریه باندې رات کوله هلته موږ په عبارت په شخصي تکفیر موږ نه کو عبارت کفري دی چې ته کفري وي چې دا کوم د شاجد خان نقشبندي چې کوم دی صدور د کذب داغه چې دی الله تعالی ثابتې نو زه دا وایم چې ندیم وي په دې کتاب زما کلی تور اعتماد دی مفتی ندیم وي یاس ګمونی په دې زما کلی تور اعتماد دی دا کتاب بالکل لازم محقق ته دا به تعریفونه ولکړي لہذا دې ته به دا حکم شامل کړي د ندیم دا قاعده دا حکم شامل کنه د ندیم نه رجوع سبا والا چې په دې کتاب ما تقریض کړی دی دا عبارت چې په کوم دی په دې کې سره زما هیڅ قسم دغه نشته زه محقق نه ګڼم ته محقق ګڼې هغه محقق نه ګڼي وحدان سی ابن با لس منټ بعد د دې زما د وحدان سی تقریبا د دې یو نیمه غنټه فاصله چې ندیم څنګه کلیپ اپلوډ شو یو نیمه غنټه بعد به د وحدان سی بو چې ان شاء الله کلیپ اپلوډ کیږي او هغه به وایي چې د دې خبره کې سره متفق نه مونږ سره هغه دی بلکې داغه نه رجوع ته ضرورت ځکه نشي هغه د دې خبره تایید کړي نه دی خو ندیم رجوع کړه وحدان سی بګي بل خبر دا چې تقریض د وایي چې ګوره تقریض کړی دی خو خبر دی نه دی مفتی سي دا څنګه خبر ده یو سړی د صحیح کتاب باندې تقریض کوي او ګوري په کتاب نو ته پوه شوې یو سړی په کتاب تقریض کوي خبر به نه بل چې دی مفتی سي تقریض کوونکی چې دغه تصدیق کوونکی دی هغه د دې عبارت تصدیق کوي اوس ماته ته څنګه کافر نه وي جواب خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم بلال مفتی صاحب دا خبره شروع ده په دې کې د ځنې حشو زواید به حذف کو لنډه خبردار چې د اسماعیل مولوی صاحب خبره ده د اسماعیل مولوی صاحب سره زما رابطه شته زباغه سره خیر د رابطه وکم چې هغه تاسو سره په دې موضوع باندې مناظره کول نو زه به تاسو ته وایم چې سړی تیار دی زمونږ ځای به وټاکو مفتی روح الله صاحب ځای به وټاکو یو ځای به وټاکو هغه اسانه ده دویمه پاتې تاسو لا چې تاسو وایي چې وحدان صاحب د دې توثیق نه دی کړی چې نه کړی موږ حسین زوري نه کوړې راخه ده چې نه دی کړی تاسو ماته ومه چې ساجد خان په دې خبره کې خطا دی او تا وی چې یو دانه پړې رو کې نورو کې خطا دی الله دې خیر نصیب کړه زموږ ستا دا مسله متفقه ده په متفقه باندې جنجال نه سازو بل پاتې دا شو چې تاسو وایي چې توی چې تقریض د تصدیقي او توثیقي دا زه وسم یم خو تقریض کله کله توثیق می او کله کله د برکت لپاره می بلال مفتی صاحب کله کله د برکت لپاره خلک کوي لکه پښې کې اشیاء خو جوړیږي زموږ یو ملګری وخت به ما وي پښې کې شای جوړول د چاني کوم دی گیر نه کی چې کله پښې کې تقسیم کړي کنه نو زه خبردار چې کله ناکل د برکت د لپاره اکثر د مشایخ او د اکابر د کم تقریضونه چې کړي د برکت د لپاره کوي نه غدي کتو ته وزګار دی او نه کتاب په نظر هم نه کتل مفتی ندیم صاحب چې دی نو هغه د بریلیانو په خلاف باندې ساجد خان نجدي کار کوي نو هغه په دغه اعتبار سره و چې نور کارونه خدي زدابم سټي نو په دې کې خطا خو بیا تاسو ته ما وی چې د عبدالرحمن عابد صاحب هغه د مفتی ندیم صاحب د کتابونو تصنیفات کې دغه چې کوم افادات دي ما سره د یو رساله شته چې هغه کې باقاعده تشریح کړي چې امکان الکذب کم رائے زما دغه شي دغه نو دا رائے ما ته یقیني پته ده چې دغه د شنه څنګه د ساجد خان ها که تاسو وای خیر زه به دغه ان شاء الله د ملګرو په ذریعہ باندې معلومات وکم چې هغه بخپل اظهار وکي بل پاتې شو د وحدان مولوی صاحب خبر هغه په ځای باندې پاتې شو اوس جی اخیرنی خبر لرازو مناظره کول دي مناظره به ان شاء الله الرحمن څنګه چې مفتی روح الله روحاني صاحب تاسو مې باج تاسو تشددات یا زمونږ د ملګری بس هغه په ټیم کې شي ور څنګه خوینده د پاره موږ دا شي نه کو نن چې زمونږ د مشرانو دا کم ردونه په منګ باندې کړي په تاسو باندې کړي دا غلطو مناظرو ردونه کوي ګنه اصل مناظر دا خو یو منسوسی شی راغلی دی وجادل بالتي احسن د منسوسی شي نه خو څوک انکار نشي کولای کو په مطلقاً مناظرو باندې څوک رد انکار وکي که زمونږ سیټ ته باز اکابر دی غوړه دونه کړي یا کشرانو ردونه کړي مې چې کنزل مکوي دا بدتمیزي مکوي بد اخلاقی مکوي نو زما خو ان شاء الله زه ته د دې راغلی ما زما د اړخنه به چرته سپکه خبر ان شاء الله تاسو ته ونه کوم زما تاسو نوم دا توقع ده چې ما ته به مونږ کې تاسو وای چې کوم خلکو ته ما کړي دا مې په رد کې کړي دي
غي په جواب کې مو ته کړی دي د هغې د خولې د بندولو لپاره مې کړي. باقي دغه د امکان الکذب مسله ده، په دې کې زما اوس ته اتفاق رالی. او بل بلال مفتي صاحب د علم غیب مسله ده، زمونږ خپل دغه دا مسلک دی، زمونږ د عقیده ده چې علم غیب کلی، علم غیب جزئی، په دې کې څوک چې غیر الله ته عیسی ورکوي په هغه چې لم یقم علیه الدلیل، بالکل مشرکی کلی او مشرکی جزئی ورته مونږ وایو. او چې کوم مقام علیه دلیل مستفاد وي نه دلیل راغلی، نو په هغه کې د علم جزئی کوته وي، علم غیب ورته وي، عطایي ورته وي، انباء الغیب ورته وي، د هغې مونږ قایل راغلي او زمونږ اکابر علما دیوبند دي. په دې کې هم تاسو دا یو خبره به وکړو، بس اتفاقي به وکړو، په هغې باندې لیکل وکړو. امکان الکذب کې زما اوس ته اتفاق رالی. پاتې شو علم غیب. علم غیب هغه علم غیب چې لم یقم علیه الدلیل، که هغه که کلي وي او که جزوي، شرک کلي او شرک جزوي دواړه زه قایل یم. او پاتې شو چې مقام علیه الدلیل هغه علم غیب چې هغه مستفاد من الدلیل، نو په هغې کې د علم غیب جزئی قایل یم، که هغه ته انباء الغیب که اخبار عن الغیب ورته. په دې خبره باندې مختصر بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. جی خبره دا ده چې امکان الکذب باندې اتفاق زما استاد مخکې نه راغلی نه، دا وو لکه داسې بیا د خلکو له هوا ورکړي چې خبره دا وو، خو صرف دغه و چې په حکم د ساجد خان نقشبندي باندې جګړه وه، هغې ته ما پې د مخکې نه حکم و، ما پې د مخکې نه حکم و. اوس خبره دا پاتې شوه ته به د ندیم نه وضاحت غواړې چې یاره دې عبارت ته د دې خبرې تردید وکړه، که ونه کړو دا فتوا په هغه بیا لګي د هغې پورې، که تا پې تردید یا ندیم اوس دا خبرې واورېدې او تردید یې ونه کړو چې په دې عبارت کې سره دا فتوا په هغه بیا لګي د کفر او دغه ده، دا خبره واورئ. دویمه خبره دا چې علم الغیب باره کې که تاسو وایئ ګوره انا چې وکي وضاحت وکي د دې تقریر کړه، مفتي صاحب تصدیق کړه د رجوع څنګه دا کتاب کې دی شي، دغه کتاب تر اوله کې دی شي د دینه مخکې لیکل شوی، دا کې لیکل شوی دی او دغه افادات کې لیکل شي، تر اول تاریخ به وګورو، سنت بعد به وګورو وکي دا رجوع نه ثابت، داغه نه رجوع کول غواړي. بل خبر دا مال پرې دا، بل خبر وکي دا، بل خبر دا کنه جی چې یو خبره خود غشوا. بل علم الغیب چې مفتي صاحب کوم وي چې یاره مثال په تور یو خبره دي چې په غیب باندې دلیل خو بیا علم الغیب شونه، هغه ته بیا که تحر نوم ورکړي، انباء الغیب وته وي، که اطلاع الغیب وته، که هر څه وته وي. زستانه ما چې ولې دي کنه چې یو ځای کې ما جمعیت والا ته علم الغیب خبره کړي، د امینو کاړوي تجلیات پراته دي وسره والا، هغه وی زما فلار د قادیانی سره نوکر و، زما فلار د قادیانی سره نوکر و، زما د فلار 3 بچو شو الکان 3 ونه مړ شو، زما فلار خواله او عالم راغلو، نو زما فلار هغه عالم ته وی چې جی ما ته دعا وکړه چې الله مال بچی راکړي، هغه عالم زما فلار ته وی چې طالب تراغي الله مرګ نه راولي چې تا ته الله د وو نارینو مخ نه خودله او مشرین بچي بدی مناظري. صحیح شو. بل په دغه یادګار خطبات کې او مجموعه آیات الانبیاء په دې دوانو کې دا عبارت ته چې نبی له صلوات والسلام اسمان ته لړ، الله تعالی وتوی السلام علیک ایها النبی، نبی له سلام وتوی چې دا ظلم دی، صرف په ما سلام، په مسعود اظهر سلام نه، مسعود اظهر لپس پکشته، مفتی محمود سلام نه، سرپرست خان صفدر سلام نه، په مولا عمر سلام نه، په اسامه سلام نه، او د حق نواز جنگی سلام نه، یو 50 علما فقې ذکر کړل. وزه د دوه خبرو ماته وایا چې د امین او کاړوي چې د عالم ته د پلاروي چې ماته دعا وکړي چې مال الله بچی راګي، هغه طالب الله و نرینه بچی درکې مشره زوی بدی مناظري، د دې هغه ته څنګه پته ولګیدا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څنګه پته هغه دلیل پیش کا چې موسی زر برازي هغه به د جهاد د هندستان خلاف کار کوي، سرپرست خان صفدر برازي هغه به حیات الانبیاء کتاب لیکي لپس پکشته، مولا عمر به د هندستان خلاف جهاد، امریکای خلاف جهاد کوي، او د هر یو حق نواز جنگوی به د صفای صحابه چې د تنظیم چلی، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کم دلیل کې ویل